بسم الله الرحمن الرحیم. چې کله باران شروع شي او باران بیا وشي یا باران چې کوم دی د حد نه سیوا شي، دې پر موږ کمې دعاګانې لوستل پکار دي. نو موږ له پکار دي چې دې پر خپل مستقل دعاګانې چې دا موږ وایو، دا موږ لولو ان شاء الله. دې کې ډېره زیاته فایده را سنت طریقه را د بخاري شریف روایتو کې دا حدیثونو مبارک دا دعاګانې راغلي دي. موږ له پکار دی چې دا دعاګانې هم وایو. لکه اوس باران شروع شي نو کومه دعا لوستل پکار دي؟ دا دعا لوستل پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعاګانې لوستلي. موږ له پکار دی چې دا دعاګانې موږ غواړو. لکه دعا د باران په وخت کې کومه پکار ده؟ اللهم صیبا نافعا. ښکلې دعا ده چې الله دا باران په موږ باندې فایدهمن کړي. مطلب دا چې دا باران په موږ باندې کوم وریږي نو یا الله دا فایدهمن کړي. څو ښکلې دعا ده، بخاري شریف روایت ده نو چې دا موږ وایو. دویمه چې کله باران وشي او باران ودرېږي نو بیا کومه دعا لوستل پکار دي؟ بیا دا دعا لوستل پکار دي مطرنا بفضل الله ورحمته. یعنی دې ترجمه دا را چې د الله تعالی په فضل او رحمت سره په موږ باندې باران شو. که الله فضل او رحمت نه په موږ باران نه کېدو، مطلب دا باران نقصان دی وي فایدهمن وي، او چې موږ باندې وشو الله فضل او رحمت په موږ باندې نو دا دعا لوستل پکار دي. حدیث مبارک کې دا راغلي دي، بخاري شریف روایت کې دا هم راغلي. او چې کله بیا باران زیات شي، لکه نن سبا وګور څومره باران زیات شوی دی، علم دی باران دومره حد نه سیوا شوی دی چې خلکو ته تکلیف رسی، فصلونو ته تکلیف رسی او سیلابونو خطر وي. نو بیا کومه دعا لوستل پکار دي؟ نو بیا دا دعا لوستل پکار دي اللهم حوالينا ولا علينا. څومره ښکلې ترجمه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک نه چې کوم الفاظ راوتی دي او چې کوم دی واقعي قیمتي الفاظ وي، جامع معنی الفاظ وي. نو دې ترجمه ده اللهم حوالينا ولا علينا. ای الله زمونږ نه غیر چا پر بارانو کې پونګ باندې مکوي. علم دی چې کوم ځای کې ضرورت دی ته بارانو کې، کوم ځای کې ضرورت نشته ته یا الله باران مکوي. بس الله نه سوال له تجاره اللهم على الاكام والجبال. الا دا بارونه چې کوم دي نو دا اکام چته چې زینه اټېلې چولوي پای باندې الله دا بارونه وکي، او والجبال یا الله دا بارونه په غرونو باندې وکي یا غرونو کې لګي، والاجام او یا الله په ځنګلونو باندې دا بارونه وکي، ځنګلونو باندې علم دی په ځنګلونو باندې الله دا بارونه وکي. اول والضراب او والاوديه او یا الله چې کوم دي دا بارونه پس باندې وکي او چت میدانونه وي یا الله دا بارونه پای باندې وکي. والاوديه یا الله په وادو باندې دوه غرونو په منځ کې کمزې وي خالی زي هغه ته وادي وي یا الله پای باندې چې کوم دي دا بارونه وکي. او منابت الشجر او یا الله د اونو په ویخونو باندې په جلو باندې چې کوم دی الله دا بارونه وکي. دا څومره ښکلې دعا ده. دا دعا چې مونږ وایو ان شاء الله دې کې زموږ ډېر زیات فایدهمن وي. دې د وجې نه مونږ له نقصان نه رسي، دې د وجې نه مونږ د شر نه د سیلاب د خطرو نه شو ان شاء الله محفوظ. څنګه دعا ده؟ اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والجبال والاجام والضراب والاوديه ومنابت الشجر. چې دا مونږ یاد کو دا مونږ ان شاء الله دې زموږ د دنیا او آخرت فائدې دي. بل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دعاګانې غوښتې دي هغه مونږ لوري ان شاء الله دې زموږ د دنیا او آخرت فائدہ را مونږ به کې نقصان نه بچو. الله دې مونږ د سیلاب د خطرونو بچ ساتي.